السلام علیکم ګران مینوالو که تاسو غواړئ چې موږ په خپل جاسم کې دغسې سیټینګ وکړو چې کومې روپۍ دي هغه نره نه خوري. مثال چې کله زه ډیټا آن کړم چې ما سل ور جمع کړي وي په 15 منټه کې ختم کو نو تاسو به پیک اچ پی وي خو بیا به در نه خوري جاسم صحیح ده. نو زه تاسو ته دا سیټینګ ښایم چې 100% چې تاسو کومې روپۍ دي یوه روپۍ به نه ضایع کېږي صحیح ده او نه به خوري او په ذمه‌واره سره په ګارنټي سره دا زه تاسو ته وایم صحیح ده. ډېر خلک دا مسله ده هېڅ سلوشن نشته ورسره. ما نه خپل خدای شته ډېرې روپۍ خوړلې دي او ډېر ورته خفه وم خو اخر ما دغه طریقه زده کړله او انشاءالله ډېره اسانه طریقه ده. که تاسو دغه طریقه ولیدله نو تاسو به ورته حیران شئ. تاسو ته زه کوډ ښایم صحیح ده. راځئ ویډیو شروع کوو. په ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ په چینل باندې نوي وئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ په آیکن بټن باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو چې کله راغلی هلته به تاسو یو کوډ ور ډایل کړئ صحیح ده *86 صحیح ده. دا کوډ به ډایل کړئ 9# صحیح ده. دې باندې به دا کوډ به تاسو جاسم ته ور ډایل کړئ. چې کله تاسو جاسم ته ور ډایل کړو تاسو به دغسې انټرپریټ شوي صحیح ده. دلته به دغسې انټرپریټ شوي صحیح ده. تاسو ته لیکلی دي आपका सीक्रेट बैलेंस RS38 है. रकम को मेन अकाउंट में मुंतकिल करने के लिए चार्जेस RS2.4 टैक्स होंगे صحیح ده. چې کوم دې زوم تاسو اوس په یوم صحیح ده. دغسې اکاونټ دی صحیح ده *869 هي صحیح ده. چې کله موږ دغه ور ډایل کول تاسو ته لیکلی دي چې دغه موږ چې مین اکاونټ ته موږ کله منتقل کوو دغه معنی 2 روپۍ 4 پیسې خوري صحیح ده. نو دغه مطلب دا دی دغسې اکاونټ دی چې کله موږ په بل اکاونټ چې مین اکاونټ مې کوم دی *111 والا صحیح ده *111 هیڅ هغه اکاونټ چې کوم دی په هغه چې موږ روپۍ وي موږ نه ډېټا مه خوري. موږ به دا اکاونټ ته څنګه ورچاو او دغه طریقه تاسو ته ښایم صحیح ده. دغه داسې اکاونټ دی چې څه ټایم زه دغه اکاونټ ته ور واچوم روپۍ نو مانه یوه روپۍ نه ضایع کېږي دلته به پرتې وي صحیح ده. خو یو شرط دا پکې دی چې کله زه دغه اکاونټ ته روپۍ ور واچوم نو مانه چې کله زه مین اکاونټ ته منتقل کوه ته لیکلي دي نو 2 روپۍ 4 پیسې خوري صحیح ده. او که تاسو مین اکاونټ چې کوم دی *111 والا صحیح ده مین اکاونټ او په هغه کې چې 10 روپۍ وي نه نو دغه روپۍ چې کومې دي دغه نه ځینې راوځي صحیح ده. نو دغه بالکل نه راوځي دا به دلته پرتې وي صحیح ده. موږ به څنګه روپۍ ورچوو صحیح ده. دلته تاسو ته لیکلي دي رقم ډالینګ صحیح ده رقم ډالې هلته تاسو لیکلي دا به تاسو ایک باندې کلیک وکړئ. چې بیک باندې تاسو کلیک وکړئ دلته به سینډ ووایي صحیح ده. کله چې تاسو سینډ وواله هلته تاسو لیکلي دي دوسری بیلنس میں دلوانے کے لیے رقم لیکن صحیح ده. تاسو رقم ولیکئ دلته به تاسو باندې کلیک وکړئ صحیح ده. آپ کے پاس دوسری بیلنسمنٹ رقم دلوانے کے لیے سروس چې کومې روپۍ دي ما سره لږه روپۍ نشته صحیح ده. هلته به تاسو بیا ور ووایئ چې زه نو باسم صحیح ده. دا به تاسو داسې ور واچوئ صحیح ده. روپۍ به داسې ورچوئ ځنو باسئ به څنګه صحیح ده. روپۍ به څنګه ځنو باسئ صحیح ده. هلته څنګه د رقم نکالئ چې کومې روپۍ تاسو پکې دي او دغه روپۍ چې تاسو مین اکاونټ دی په هغه کې 2.4 پیسې چې کومې روپۍ دي دغه ضروري دي صحیح ده. 2 روپۍ دلته به تاسو 2 ور ووایئ صحیح ده. 2 ځکه ور ووایئ چې رقم نکالئ دلته چې کله 2 ور ووالله نو تاسو ته دا به تاسو 2 ور ووایئ 2 به سینډ به ووایئ صحیح ده. سینډ چې کله ته ووایله دوسری بیلنس دغه دوم اکاونټ دپاره روپۍ هلته ور ووایئ صحیح ده. کوم روپۍ ته ځنه وباسئ تا روپۍ پکې غلي دي په 100 نه زیاته روپۍ هلته نه غلیږي صحیح ده. تاسو 2 ور ووالل आपका दूसरी بیلنس تاسو کوم اکاونټ دی مین اکاونټ په هغه کې روپۍ نشته صحیح ده. دغه سیاره چې کوم دی په دغه کې روپۍ نشته. تاسو هلته کتلی شئ چې په دغه کې روپۍ وایي ما 38 روپۍ پکې غلي دي ډایرکټ راووتلی صحیح ده. ما ډایرکټ ځنې راویستی شولې نو دا ډېر ښکلی اکاونټ دی خلک نه به پوهېږي. که تاسو چېرته تر اوسه پورې نه به پوهېږئ نو به کمنټ کې ولیکئ زه تاسو ته بیا طریقه ښایم بیا به پوه کوم بیا به پوه کوم. دا اکاونټ چې کوم دی دغسې اکاونټ دی چې کله موږ د مین اکاونټ چې کوم دی زما او مثال چې زه دغه نه کله روپۍ دغه اکاونټ ته منتقل کړم نو دغه اکاونټ کې سیف راته وي نو ته کله کال کوې نو دغه اکاونټ نه یوه روپۍ نه لګېږي صحیح ده. نو کال چې کوم دی هغه مین اکاونټ نه کېږي او دغه اکاونټ نه هېڅ نه کېږي او دا اکاونټ چې کوم دی دغه تاسو روپۍ سیف پکې پرتې وي یوه روپۍ نه ضایع کېږي. څه چې ته غواړې چې ما د دې اکاونټ نه روپۍ راایستلی وی نو تاسو یې په دې طریقه راایستلی شئ. ما تاسو ته طریقه وښودله خو تاسو به یو شرط یاد ساتئ صحیح ده. تاسو په مین اکاونټ کې روپۍ ضروري دي 2.2 روپۍ 4 پیسې صحیح ده دغه ضروري دي. که دغه هم تاسو کې نه وي نو دا نه راوځي. تاسو به بیا وایئ چې نه دغه نه کېږي موږ نه پوهېږو نو ډېره اسانه طریقه یې ده. ویډیو کتلو ډېره مننه. د راتلونکي ویډیو دپاره په لوی الله سپارم مننه.